وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستا سوال دا دی چې سړی وده کېږي کوم ټایم کې نو آیا خپې قبلې طرف ته غځولی شي که نه. ستا دې سوال سره دا خبره هم ده چې بغیر د سملاستو د وده کېدو ټایم هم عام طور خلک چې دی نو دا خبره بده ګڼي، منع کوي د دې نه چې قبلې طرف ته به خپې نه غځوي. په دې باره کې علماو نه تپوس شوی ده، نو هغوی وایي چې دې کې څه مانع نشته. لکه شیخ عبدالله بن حمید رحمه الله د هغه نه تپوس شوی دی چې قبلې طرف ته خپې غځول، نو هغوی دې کې هېڅ ممانعت نشته، مګر دومره ده چې د بعضې عالمانو د کعبې په خوا کې چې یو سړی ناست وي کعبې طرف ته خپې غځوي، داسې مکروه ګڼلي دي کله چې ورته نږدې. نو دا مکروه هم د کراهت تنزیهي دی، معنی تحریم او حراموالي دپاره نه ده، خو بس ښه دا ده چې سړی دې ځان وساتي. او نور چې داسې یو مسجد دی، جومات دی، بل ځای کې او په هغې کې یو مسلمان دی قبلې ته خپې غځول دي، دې کې هېڅ باک نشته دی، دې کې هېڅ ممنوعیت نشته دی، لکه دغه علماو دا خبره کړې ده. شیخ ابن عثیمین رحمه الله نه تپوس شوی ده چې د خوب په ټایم کې قبلې طرف ته خپې کول، هغه فرمایي لیس علی الانسان حرج اذا نام ورجلاه باتجاه القبله، انسان باندې څه ګناه نشته دی کله چې دی ویده شي او خپې قبلې طرف ته. عثیمین چې دا تپوس کله شوی دی نو هغه داسې خبره هم کړله چې بلکې فقها وایي دا خبره کوي چې هغوی وایي چې بیمار چې کله هغه ودرېدی نه شي او نه کېناستی شي نو په خپل اړخ باندې به لمونځ کوي او مخ به یې قبلې ته، خو که دغه نه شي کولی نو بیا به ستونې استغسملي او خپې به یې قبلې ته. مطلب دا ده چې دغه ټایم کې اگر چې زیاته صحیح طریقه دغه ده چې په اړخ سملي، خو چې اوس نه شي نو ستونې سملي نو بیا به مطلب دا چې قبلې ته به خپې کړي او دا سر به ورله لږ راچوت کړي قبلې طرف ته، بیا به لمونځ کوي. نو دغه ټایم کې هم قبلې ته خپې کول دا راغلي دي. او ډېرو علماو نه دې باره کې چې کله معلومات شوي دي نو دا لکه بعضې علماو نه چې دا مسلې تپوس شوی دی چې یاره قبلې ته خپې غځول څنګه دي، او یا دا صحیح دي چې یو سړی وایي چې یاره دا خو د الله د نښو تعظیم دی او په هغې کې دا داخل دی چې خپې به قبلې طرف ته نه غځوي. نو هغوی جواب دا کړی چې دا خبره صحیح ځکه نه ده چې خپې غځول قبلې ته، دې کې څه بې حرمتي نشته دی د الله د شعایرو دغه د نښو. نو بیا هم دغه مثال ورکړی دی چې انسان کله ملا سي یا بیماري مطلب نو دی حاجت لري چې د خپې قبلې ته وغځوي. نو مطلب دا د مخکې خبره چې کومه اشاره وکړله دی په وخت کې قبلې ته به خپې کوي چې کله دی په بله طریقه باندې لمونځ بیا نه شي کولی. نو دې کې دا نه ویل کېږي چې لکه دا خو لمونځ کې پکار ده چې دې نه وساتلی شي، لمانځه په ټایم کې خو نور هم تعظیم زیات پکار وي، خو په هغه ټایم کې هم اهل علمو د مخکې نه دا ویل دي چې یاره بیا به په ملا به شا باندې به داسې سملي ستونې ستا او خپې به یې قبلې ته. نو دا خو جدا خبره چې سړي په ړه کې اوس مطلب که خپې قبلې ته غځولي هم نه دي چې په ړه کې د خانه کعبې سپکاوی دی، د قبلې سپکاوی دی، نو خاص هم ګناهګار دی. او خو خپو غځولو ته څه ضرورت نه لري، او صرف په تشو خپو غځول چې د سړي په زړه کې تعظیم شته دی، خو خپې وغځولې نو دې کې د تعظیم خلاف څه خبره نشته دی، هېڅ ممانعت نشته. بعضې وخت کې داسې چې ناپوهه خلک وي او خامخا د هغې نه یو بد ګمان د هغوی په ذهن کې راځي، نو که سړی ځان د دغې احتیاط په وجه باندې ساتي، د بعضې خبرې داسې چې جایز خو د عوامو خلکو مخ کې په منځ کې هغه یو قسم ناروا مشهور شي، بیا د هغې نه ځان ساتل پکار دي چې هسې بدګماني نه جوړېږي. والله اعلم.